او واقعیا دا وه چې د دوی بزي د مونږ پټي ته رالې زما دې بچو ته وي دا وباسئ او دوی چې دی نو هغه بزینګ نه وښکلې کنځلې کول نور کسانو ته ټلیفون وکړو هغوی راله د ما دا 2 بچي 3 بچي مې ولګېدې یو زخمي دی او 2 مړه دي دا یو مسافر د مسافرۍ نه راغلی او هغه خپله چوټینګ تېره نه کړه کوم د پیسو د ګټلو بچی چې مې هغه راله دوی مړ کو دا یو مشر دی او دغه نور واړه دي یو زخمی دی هغه یو وړوکی دی زه به څه کوم اوس अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी खातून जिनके 2 जवां साल बेटों को इनकी आंखों के सामने कत्ल किया गया है। वो वजह क्या थी और मुल्ज़िमान अभी तक कानून की गिरफ्त से क्यों आज़ाद हैं, ये तमाम बातें इनसे जानते हैं। जी अदे दारात हुए दा चिकम वाक़या दा पा कम तारीख में शो द वजह सवा د واقعیا چې شوي دا په 26 تاریخ باندې شوي وه او واقعیا دا وه چې د دوی بزي د مونږ پټي ته رالې زما دې بچو ته وي دا وباسئ او دوی چې دی نو هغه بزینګ نه وښکلې کنځلې کول نور کسانو ته ټلیفون وکړو هغوی راله د ما دا 2 بچي 3 بچي مې ولګېدې یو زخمي دی او 2 مړه دي او دا بل بچي باندې یې راله ډزې کړي خدای پاک را وښکلی په ډزو کې سره د ما چې په ما یې ډزې کولې چې زه پسې ووتم خو زه خدای پاک بچ کړی ما दी सर से पहले से तनाज़ुर से लांजा हुआ इस लांजंग नवा इस जंग जगड़ंग नवा कड़ी सरा गिलंग यो बलता नवा कड़ी दक्का देवी ورځ کارو دکې ورځ باندې بيزي راوستي او جنگي جوړ کو د مار دي دوی سره او دی نور ورونو له د بيزینګ وخکلی او ته وی چې لکه جنگ مکوي او د ټلیفونو کو د برینا په غر کې ناسو او نور کسان را له د ماده بچي وشتل اوس چې کوم د تاسو پریس کلب ترال دنه پهله تاسو ولته چې کوم مقامی پولیس د کوم مشران د پولیس مشر ایسه سره رابطه کړې و هغوی سره رابطه کړې وه که نه هغوی خو بسې لکه ځي خو مونږ ته خو صحیح مجرم نه دی ګرفتار شوی که نه دا څو تنانو څو ملزمان دي که څو ګرفتار دي څو تر اوسه پورې آزاد دي 4 کسان ګرفتار شوي دي 6 کسان پاتې دي په دې 4 کې چې هغه کم کس ټلیفون کړی هغه ګرفتار دی چې دوی اوس ولګي او په هغه باندې ښه دغه راولي چې هغه دا نور کسان وخي نو پولیس هغه نور 6 تنان ولې نه نیسي لګیا دی نو بس هغوی خو مونږ خپل دغه کو خو کم دی نو مونږ خو چې ګرفتار شي که نه او دا ستاسو چې کوم بچو دي څه سبق مو وکړ څه کار روزګار یې کولو دا یو چې دی د سعودي نه راغلی په چوټۍ لا خپله چوټینګ یې تېره نه کړه او دا بل چې سره کم مړ دی د به بزې سره ولي دغه بل به سره په دا 2 ورونه به دوی تیس په پټي کې وو د مشر به د کلي غم خادي کوله او دله به دوی له بتلو راتلو دا یو مسافر د مسافرۍ نه راغلی او هغه خپله چوټینګ تېره نه کړه دوی را سره دا کار وکړو ظلم را سره شوی دی ډېر زیات را سره شوی دی اوس ایسه تاسو دمکیانې درکوي که نه به کیسه ختمه سره زینامې دپاره خبرې کوي یا څه دمکیانې درکوي څه وایي لګیا نو دغه وایي که نه چې لکه مونږ نه دا خپل ځای پرېږدو او لکه مثال کې سترګه یې نه سوځي وایي چې او د ما د دوی نه یره کېږي خامخا د ما خپل پټی دی د نیکه د وختو را روانه خبره ده زه به هغه پټی څنګه پرېږدم د مونږ پکې کور دی د ما بچي پکې خپل رزق ګټي د مونږ پکې دانې کېږي څاروي پکې ساتو ستاسو خاوند څه کار کوي هغه به دقه ذمهداره کوله کوم د پیسو د ګټلو بچی چې مې هغه راله دوی مړ کو دا یو مشر دی او دغه نور واړه دي یو زخمي دی هغه یو وړوکی دی زه به څه کوم اوس زه حکومت ته دا وایم چې د ما ملګرتیا دې وکړي او د ما سره د انصاف وشي خو دشمني به څنګه کوم دا یو بچی دی دا به څه دشمني وکړي مونږ چېرته د پلار د نیکه د وختو چېرته چا پسې چاکونه دی راغستی د مونږ پلار نیکه چې دی هغه په شیخانو مشهور دی شیخان دي دوی جنگ جګړه نه کوي जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया एक मामूली से तनाज़े पर। उनकी वालदा ये फरियाद कर रही है कि इन्होंने बेवा होने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो घर की किफ़ालत करने में इनका हाथ बटाएं, लेकिन एक मामूली से तनाज़े में उनको कत्ल कर दिया गया है। इन्होंने IGP और DPO से ये मुतालबा किया है कि इनके बेटों के कातलों को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए।